کومو کسان ته چې د ماشومانو وظیفه نه میلاویږي او د بینظیر روپۍ ورته میلاویږي نو په دې ویډیو کې سره اهم معلومات شیر کوم، ځکه زیاتره داسې کسان دي چې هغو ته د بینظیر روپۍ میلاویږي، په دې کې نوي کسان هم دي او زاړه کسان هم دي، نو هغو ته د ماشومانو وظیفه چې دا نه میلاویږي. او نن سبا د هغې د رجسټریشن ورځې دي، نو تاسو خپل ماشومان چې دي په دې پروګرام کې هم رجسټر کولی شئ او یو څو اهم معلومات دي هغه سره هم شیر کوم. نو دا ویډیو معلوماتي او د غریبانان دپاره تاسو ویډیو رالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته رسي، ځکه زیاتره داسې غریبانان دي چې هغه د دې خبر نه دي خبر او هغو ته د ماشومانو وظیفه نه میلاویږي، د بینظیر روپۍ چې دي دا میلاویږي او د ماشومانو وظیفه نه میلاویږي. او موږ تاسو ته په څو ویډیوګانو کې ویلي دي چې خپل ماشومان چې دي دا په پابندۍ سره اسکول ته لیږئ. اول نمبر د ټول نه غټ دغه خو دا دی که ستاسو ماشوم اسکول ته ځي او هغه اسکول کې غیر حاضریانې ډېرې زیاتې کوي، نو بیا هم ستاسو ماشوم ته چې دی وظیفه نه میلاویږي. خو ځینې ماشومان چې دي هغه اسکول ته ښه په پابندۍ سره ځي، خو په هغې دپاره چې دی هم هغو ته پیسې چې دي دا نه میلاویږي. د څه د وجې نه میلاویږي؟ اکثر موږ خپل ماشومان چې دي په دې پروګرام کې نه رجسټر کوي، کم چې نوي کسان دي هغه خو د اول نمبر دا کار وکړي، ځکه چې جون، جولای، اګست، ستمبر چې دی په دې میاشتو کې رجسټریشن کېږي، نو تاسو خپل ماشومان چې دي دا رجسټر کړئ. رجسټریشن خو هر ټایم کېږي، خو په ځینې ټایمونو کې سکولونه کلاو وي، نو په دې میاشتو کې په کومو علاقو کې چې زیاته ګرمي نو په هغې کې چټیانې چې چټیانې نو د دې هغه ټیم چې دی هلته ناست وي. ځینې خو د یخې علاقې دي په هغې کې په دې ورځو کې چټیانې نه یو میاشت چټي، خو په کومو کې چې چټیانې نو هغه چې دی هغه د خپل ماشومان چې دي هغه د ځان سره واخلي او لاړ دي چې دفتر ته، او خپل ماشومان دي په دې پروګرام کې رجسټر کړي. چې رجسټر یې کوي نو د هغې نه وروسته به بیا ستاسو ماشوم ته چې دی دغه وظیفه میلاویږي. بل دا ستاسو ماشوم چې په کومه ضلع کې سبق وایي نو په هغه ضلع کې چې دی په هغې کې به یې رجسټر کوئ. ځینې کسان په دې خبر نه پوه، اکثر ځینې ما دغه فیملي هغه په مثلا لکه زه یو حساب در کوم، یو کس دی هغه په مردان کې پاتې کېږي او ماشوم چې دی هغې په پېښور کې سبق وایي، یا هغه یو کس دی په سوات کې پاتې کېږي او ماشوم یې په بله ضلع کې لکه سبق وایي، په مردان کې په پېښور کې په بل ځای کې سبق وایي، نو تاسو به د هغه فارم چې کوم دی هغه په هغه ضلع کې ډک کوئ. چې په هغه ضلع کې ډک کوئ نو هغه به د هغه ځای نه چې دی معلومات راغلي چې دا ماشوم راځي که نه راځي، د هغو ټیمې معلومات راولي نو بس ستا ریکارډ ته راځي، د هغې نه وروسته به بیا تاسو ته د ماشوم وظیفه چې دا به میلاویږي. نو دغه کار چې دی دا به پکې لازم کوئ. بل لا د رجسټریشن ورځې دي نو خپل ماشومان چې دي دا ځان سره بوځئ، هلته فارمونه ډک کوئ، فارم به لندر کې هغه به دغه ته راوړئ اسکول ته، د اسکول نه چې دی واپسې به هلته کې جمع کوئ، نو ستاسو ماشوم چې دی دا به رجسټر شي. په دې کې ځینې داسې دي چې د هغو ماشومانو اسکول چینج کړی دی، چې اسکول یې چینج کړی دی نو هغو خپل ماشومان بیا نه دي رجسټر کړي، نو خپل ماشومان چې دا به تاسو رجسټر کوئ. چې کله اسکول چینج کړي نو تاسو به هم رجسټر کوئ، چې رجسټر یې کوئ نو هلو به ستاسو ماشوم ته چې دی دغه وظیفه چې دا به میلاویږي. بل لا چې د کلاس حساب چې دی دا به هم تاسو لګوئ، چې په هغې باندې ښه تفصیلي ویډیوګان زموږ شته. مظلومیار آفیشیل یو سرچ کو په یوټیوب کې، زموږ د یوټیوب چینل به درته راشي مظلومیار سپیک، هغې یو سرچ کو نو زموږ د یوټیوب چینل به درته راشي، نو په هغې کې تاسو هغه ویډیو کتی شئ چې د ماشوم څومره عمر او په څومره سکول کې کلاس کې چې دی دا پکار دی، ځکه که کلاسونه یې دا چینج نو بیا هم ستاسو ماشوم ته چې دی وظیفه نشي میلاوېدلی. نو اوس د رجسټریشن وخت خپل ماشومان بوځئ چې هغه په دې پروګرام کې چې دی هغه رجسټر شي او تاسو ته هم په راتلونکي وخت کې چې دی روپۍ میلاو شي. دغه شانتې نه میلاویږي چې ډایرکټ تاسو له دغه روپۍ چې دی دا راوړی شي، لازم به خپل ماشوم هلته کې رجسټر کوئ، په پابندۍ سره به اسکول ته لیږئ، نو هلو به ستاسو ماشوم ته دغه وظیفه چې ده دا به میلاویږي.